بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم د خپل الله نه چې ټول مسلمانان رونه خویندې به روغ جوړ او الله همیشه دپاره خوشحاله او آباد لره او الله هم د زړه ټول شرعي حاجتونه پوره کا. ملګرو نن د سره یو اسانه او طاقتوره وظیفه شریکومه د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د زیارت دپاره. څوک چې هم غواړي چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په خوب کې وویني نو د هغې دپاره یو اسانه او طاقتوره وظیفه د سره شیره کوم. د وظیفې شروع کولو نه مخکې زه تاسو ته ریکویسټ کوم که چېرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړي نو ضرور یې سبسکرایب کړئ او زموږ پوره کوشش دی چې ستاسو دپاره اساني او مجربې وظیفې راوړم او د دې نه تاسو پوره فایده والئ. نو وظیفه داسې ده د جمعې په شپه باندې به صفا لباس واچوئ، صفا کپړې به واچوئ، خوشبو به ولګوئ او د ماسخوتن د مونځ نه پس به 2 رکعته نفل وکړئ. عام نفل نیت به وتړئ، 2 رکعته نفل به وکړئ. د هغې نه پس به بیا 1000 پیرې سورې کوثر دی او 1000 پیرې به درود شریف ووایئ. 1000 پیرې سورې کوثر دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 1000 پیرې به سورې کوثر ووایئ دا یو او 1000 پیرې به درود شریف ووایئ او انشاءالله بیا به دعا وغواړئ د الله نه د پیغمبر اسلام د زیارت کولو دپاره او بیا به اوده شئ. انشاءالله الله جل شانه به درته په خوب کې د نبي علیه الصلاة والسلام دیدار نصیب کړي. څنګه چې زه تاسو ته په هره ویډیو کې ویم چې تاسو هر قسمه وظایف کوئ، اعمال کوئ د حاجت پوره کېدو دپاره، د مقصد پوره کېدو دپاره، د نوکرۍ دپاره، د لاعلاج بیمارۍ دپاره وغیره د هر قسمه مشکلاتو دپاره چې تاسو وظایف کوئ، اعمال کوئ نو دې سره به تاسو 15 وخته مونځ کوئ په اهتمام سره. چې تاسو سره مونځ نه کوئ نو وظایف کار نه کوي، اعمال کار نه کوي، مونځ لازمي دی، خامخا به ورسره 15 وخته مونځ کوئ. او دویمه خبره دا ده چې په الله باندې به پوره یقین او باروسه ساتئ، ځکه چې حدیث شریف مفهوم دی. وی الله جل شانه فرمایي چې زه خپل بنده سره داسې معامله کوم چې هغه څنګه په ما ګمان کوي. نو که اوس چېرې ستا په الله باندې پوره یقین او باروسه وي چې زما حاجت به الله پوره کوي، زما غم به الله لرې کوي، ما به په مقصد کې الله کامیابوي، د لا علاج بیمارۍ نه به الله کوي، زه دا وظایف کوم، عمل کوم نو الله جل شانه به مکمل ستا د زړه ټول چې کوم شرعي حاجتونه دي د څه دپاره کې هغه به خامخا پوره کوي. او که نفس ستا په زړه کې شکي چې یاره دا کار به وشي او به نشي، دا وظایف ما شروع کړي دي دې سره به زما دا مسله حل شي حل به نشي نو دا به نه کوئ. په الله باندې به پوره یقین او باروسه ساتئ. داو زموږ د نن ورځې عمل او د نن ورځې وظیفه. انشاءالله بل ویډیو کې بیا ملاقات کوو. په خپلو دعاګانو کې میاد ساتئ. والسلام.